در محترم مسلمانانو نن یو حکیمانه وظیفه راله در کوم. حکیمانه به تاسو پیژنئ چې دا داسې وظیفه د محترم مسلمانانو چې د غټو حکمتونو والا حکیمانه د غټو حکمتونو والا رب او د علم او د حکمت پوره خزانه هغه څوک دی؟ هغه الله جل شانه دی. نن د الله جل شانه د اسماء الحسنى په هغې کې یو ذکر شوی د الله تعالی یو خوبصورت نوم، یو پاکیزه نوم، یو برکتی نوم، یو ستایلی شوی نوم او د هغه رب نوم محترم کم رب چې ډېر زیات بهترین رب دی. هغه رب کم چې همیشه ژوندی دی، هغه رب چې نه پې مرګ راځي، هغه رب چې نه وله زوال شته دی، هغه رب چې بېنیازه دی، الله الصمد دی. د هغې الله جل شانه یو بهترین نوم یا حکیمو معنی ده ډېر د غټ حکمت والا. ګوره هر کار چې کیږي الله تعالی په خپل حکمت سره کوي. زموږ حاجتونه چې نه پوره کیږي کنه دې کې هم د الله تعالی حکمت دی، دې کې د الله تعالی بصیرت دی، دې کې د الله تعالی یو لویه فلسفه پرته ده چې په هغې باندې ما تاسو نه پوهیږو. نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی زمونږ حاجت پوره کړي او نن د جمعې ورځ هم ده، محترمه وظیفه ده او محترمه ورځ ده، نو انشاءالله په دې ورځ باندې دا بختوره وظیفه وکړئ. که جمعې په ورځ یې کوئ، که د هفتې په ورځ یې کوئ او که هر کله یې کوئ، نو د حکیمانه وظیفه د دې انشاءالله تاسو دا وظیفه وکړئ چې الله جل شانه مو سره حاجت پوره کړي. دا اسم اعظم دی. پابندۍ سره چې چا وکړله انشاءالله هغه به په دې باندې ډېر زیات خوشحاله وي. نو راځئ دغې وظیفې سیټ ته ځو، د وظیفو وری عمل پرې وکئ، الله تعالی به زما ستاسو حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی د ټولو مسلمانانو ته اتفاق اتحاد نصیب کړي. الله دې مسلمانان یو موټی کړي. الله تعالی دې مسلمانانو ته برکتونه ورکړي او الله تعالی دې حاجتونه زما ستاسو پوره کړي. امین ثم امین. محترمو نن زمونږ وظیفه د علم او د حکمت هغه د رب العالمین یو ښکلی نوم یا حکیمو د الله تعالی په خپله یو زبردست ذات دی. نو د الله تعالی په نومونو کې هم ډېر برکت دی او کوم نوم چې د الله تعالی دی نو هر یو د حکمت او د فایدو نه ډک دی. الله تعالی دا نومونه ځان له خپله خوښ کړي دي او د الله تعالی ذات لوی دی، نو د الله تعالی نومونه هم ډېر زیات لوی نومونه دي او ډېر حکمت او ډېر د برکت والا نومونه دي. نو هغه مسلمانان چې وایي چې الله تعالی موږ له علم راکړي او حکمت دروازې را باندې کولو کړي د حکمت او د علم دروازې را باندې کولو کړي، نو هغه کس ته پکار دی چې دا یا حکیم و یا حکیم دا وظیفه کوي. نو الله تعالی به د باندې د حکمت دروازې هم کولو کړي، الله تعالی به د علم دروازې هم به د کولو کړي. هر فرض موږ نه پس 11 کرته وایي یا روزانه 113 مرتبه وایي چې څونه ویلی شي. اوس یو مسلمان زنانه یا نارینه د غواړي چې الله تعالی زمونږ یو حکام دی، یو کار دی زمونږ او هغه نه پوره کېږي چې دا کار الله تعالی زمونږ پوره کړي، سر ته یې ورسوي او حاجت په الله تعالی زمونږ پوره کړي. مطلب ستا یو کار دی د واده یو کاري که نه، نو دا کار به د الله تعالی پوره کړي. ستا اوس قرضونه دي، دا یو کار دی که نه، دا به د الله تعالی پوره کړي. ستا کورنۍ مسله ده، پریشانی د بیماری د غم دی، دا یو کار دی. ګوره هر یو کار وي، نو چې کوم کار وي او هغه کار نه پوره کېږي، نو هغې دپاره دا وظیفه ده انشاءالله چې دا تاسو وکړئ. الله جل شانه به درته ډېر ښکلی ترتیب سره، ډېر ښکلي انداز سره الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات الله تعالی سم کړي. نو د هر کار دپاره د ناممکن حاجت دپاره دا وظیفه تاسو 314 کرته روزانه کوئ، یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو. انشاءالله چې د کوم د لویو حکمتونو رب دی هغه به ستاسو دا حاجت انشاءالله ډېر زر تر زر پوره کړي. موږ به هم دعاګانې کوو، تاسو به هم دعاګانې کوئ، ځکه غایب دپاره الله تعالی دعاګانې قبلوي.
زه تاسو نه پیژنم تاسو ما نه پیژنئ زموږ محبت د الله تعالی لپاره دی زموږ یو ځای کېدل د الله تعالی لپاره زموږ اورېدل د الله تعالی لپاره دی الله تعالی دغه رنګه زموږ په دنیا کې هم حاجتونه پوره کړي په آخرت کې هم الله تعالی زموږ تاسو د خپلو مصیبتونو تکلیفونو په امن کې وساتلی موږ ته هم ډېره ډېره دعاګانې کوي موږ تاسو ته ډېره ډېره دعاګانې کوو جزاک الله خیر احسن الجزا الدنیا والآخره السلام علیکم ورحمة الله